حاجی بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بزني المرمش جی منګه محسنات لفظیه شروع کړیو او منګ وی چې محسنات لفظیه خډیر دي خدای او پکې دل کې نه بیانې پای کې نمبر 1 چرندا ویلو تشابه الاطراف دا چې دوه طرفونه د یو جملې په اخره کې چې کم ټکی راغلی د بل جملې په اوله کې یا د اولنی شعر په اخره کې د دویم شعر په شروع کې الفاظ یو شان دي ته ویل کېږي تشابه الاطراف. دویم نمبر تیر نه موږ ویلو جناس او د جناس چې دوه لفظونه په نو تک یو شان دي په معنا کې بدلی د جناس دوه قسمونه جناس تام او غیر تام دي ته چې په سلور سيزونو کې یو شان دي غیر تام یته وي چې په دې سلور سيزونو کې د فرق وي بیا جناس تام چې د سلور قسمونه او متماثل مستوفى متشابه او مفروق او جناس غیر تام بیا موږ ویلو چې د پشپک قسمه باندې محرف او مطرف محرف مطرف مذیل او مضارع لاحق او جناس قلب. بیا زور سبق کې موږ تصدیر ویلو تصدیر دې ته ویل کېږي چې دوه لفظونه د یو بل سره جنن دا مکرر وي او یا متجانسین وي مکرر مطلب خداره چې د لفظ او د معنا دواړو په اعتبار سره دواړه لفظونه یو شان دي متجانسین چې د لفظ په اعتبار سره یو شان دي خو د معنا په اعتبار سره بدل وي لکه سائل ټکی لیکلو او ملحقین دې ته ویل کېږي چې هغه د دوانو سره دوانه ترنده او ماخذ اشتقاق یو شان دي یا ماخذ اشتقاق جدا وي خو مشابهت دلیل دوانو د یو بل سره وی چې ښکاری دي چې ماخذ اشتقاق یو ده. نو څلور مثالونه د شعر ویلو او دوه مثالونه جنین دایدا شعر ویلو. نن سبق کې څلورم نمبر په محسنات معنویو کې اولنې ده السجع. سجع دې ته ویل کېږي چې د دوو جملو اخري حرف یو شان وي چې د دوو جملو اخرنی حرف یو شان وي چې په نظم کې د دوو شعرونو په اخره کې کم حروف یو شان راځي ایت قافیه وي او په نثر کې چې کم د دوو الفاظو فاصله راځي نه دتا د دوو حرفونو په مېس کې یو شانواله راځي دته سجع وي سجع لکه پوه شو به معنی لکه قرآن مجید کې اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا رجا بسا او دغه شان الرحمن علم القرآن خلق الانسان دا سجاده د دې سجې درې قسمونه دي مطرف متوازی مرصع مطرف متوازی او مرصع. مطرف دې ته ویل کېږي چې د دوانو په وزن کې اختلاف خو صرف په اخرنی حرف کې اتفاق وي یعنی وزن جدا جدا وي لکه الانسان بآدابه لا بزيه وثيابه نوز آدابه زيه ثيابه دا وزنونه د یو بل نه جدا جدا دي لیکن صرف اخرنی حرف یو شان ده او متوازی دي ته وایي چې اخري حرف هم یو شان دي او وزن هم یو شان دي وزن یو شان دي اخري حرف یو شان دي لکه المرء بعلمه وادبه لا بعصبه ونسبه نو ځلګه ادبه عصبه نسبه وزن یو شان دي او اخرنه حرف یو شان دي او مرصع دي ته ویل کېږي چې د دوو فقرو ټول الفاظ یا بعض اکثر الفاظ دیو بل سره په وزن کې او په اخري حرف کې په دوانو کې جندا برابر وي لکه يطبع الاسجاع بجواهر لفظه ويقرع الاسماع بزواجر وعظه نو يتبع د يقرع بشان دي اسجاع د اسماع بشان دي جواهر د زواجر بشان دي او لفظه د وعظه بشان دي هغه پوه شوي معنا ته وګورئ السجع په محسنات معنویو په محسنات لفظیو کې څلورم نمبر السجع ده. سجع ستوي وتوافق الفاصلتين چې دو فاصلې د یو بل سره برابر وي نصرا بنصر کې فی الحرف الاخير په اخرنی حرف کې یعنی چې په دوو جملو اخرنی حرف یو شان دي وي او ثلاثه انواع او د سجع په درې قسمه باندې را. نمبر 1 مطرف ستوي ان اختلف الفاصلتان فی الوزن فواصل د کلمې په نصر کې اخرنی حصہ چې کومه نه کنه
اخرنه ټکی اخرنه لفظ اخرنه جمله دې ته فواصل وای فاصلتون جمع ده فاصلتون مفرد ده فواصل جمع ده وای چې دا دو فاصلې د یو بل سره په وزن کې مختلف وي یعنی اخري حرف یو شان وي وزن یې سوي جدا جدا وي لکه الانسان بآدابه لا بزيه وثيابه نو ځل لګي دا آدابه زيه ثيابه هی باخره کو خو یو شان دي دا په یو شان والے ده لیکن په وزن کې جنن دا جدا والے ده معنی سره الانسان بآدابه د انسان قدر د اخلاق د وجنی نه دا غدا زیب و زینت د وجنه نه د کپړو د وجنه ومتوازن متوازی څه ته وایي ان اتفقتا فيه چې په وزن کې هم دواړه فاصلې په دواړه فاصلې په وزن کې هم یو شان دي او په حروف کې هم یو شان دي وي العلم المرء بعلمه وادبه لا بحسبه ونسبه نو دلګي ادبه عصبه نسبه وزن هم یو شان دي او حروف هم یو شان دي اخرنی والمرء بعلمه وادبه انسان د علم او د ادب د وجنه پیژندل کیږي لا بحسبه ونسبه د حسب او نسب د وجنه نه پیژندل کیږي ومرصع دریم نمبر قسم مرصع ده مرصع څه ته وایي ان اتفقت الفاظ الفقرتين چې یو شانوي د الفاظ د دو فقرو او اکثرها یا اکثر دا یو شان دي فی الوزن والتقفیه په وزن او په قافیه کې لکه پوه شوي چې اکثر الفاظ یا ټول الفاظ دا یو شان دي نه هو دا مقامات حریری یو شعر دی شعر نه خدای هغه نثر الفاظ دي يطبع الاشجار بجواهر لفظه ويقرع الاسماع بزواجر وعظه يطبع الاشجار ويده یتبع معنا طبع یتبع معنا مهر لګول نو مهر لګی دی په خپل مقفع عبارتونو سره بجواهر لفظي د لفظ په جواهر سره ويقرأ الاسماع بزواجر وعظه او ټنګوي يقرأ قراء يقرأ معنا کړه ټنګوي وګونه بزواجر وعظه د خپل وعظ باغه دغه سره قهرېدو سره مطلب دا دی کنه چې الفاظ دې څه خپل دي چې هغه بخپل مسجع مخفع عبارتونه هغه د مضبوطوي یا د لیکي هغه د خپل الفاظو په جواهر سره او ټنګوي غوګونه د خپل وعظ په زجر سره په دغه سره قهرېدو سره لکه پوه شوي نو نن لګي د دې له یتبع د یقرع سره ازجاع د اسماء سره جواهر د زواجر سره او لفظه د وعظه سره چې دنده ده پنځم نمبر ما لا يستحيل بالانعكاس ما لا يستحيل بالانعكاس ويسمى القلب ودې ته قلب هم وي او دې دا هم وي چې دا غي الټا کول چې نه دا محال وي الټا کول یې سوي محال وي وهو كون اللفظ يقرأ اقترضا وعكسا دا د سره کنه دا ما لا يستحيل بالانعكاس او قلب دې ته ویلېږي چې د دوو لفظونو په داسې حال کې کېدل کله مخکې نه وي او کله شاته نه وي او دواړه یو شان راځي لکه کن کما امکنک نو اوس بری اخر طرف نه شروع کړي نو دا لاوله کې لکه کن کما امکنک نو په کن کما کې لکه په لاوله کې کاف ته بیا نون دی بیا کاف ته بیا میم دی بیا الف ته کنه او د امکنک نه اخر نه رم نه شروع کړي په اخر کې کاف ته نون دی نو کدا د مخکې نه کدا ورسو نه یو شان راځي یا وربک فکبر نو وربک فکبر کدا مخکې نه وربک مخکې کې فکبر ورسو کې ټول یو شان الفاظ دي پکې او بل كل في فلك نو كل في کاف لام فا او په اخر کې کاف لام کفا پوه شو دې معنی نو دا ټول جنن دا یو شان دي چې د لفظ په دې حال کې کېدل کته یې الټه او کسیده وي ځوان طرف ته ویل شي او په معنا کې فرق نه راځي په معنا کې فرق نه راځي ما لا يستحيل بالانعكاس
دلیل لفظي معنی دا چې محال نوي دا غیا الټ کول او يسمى بالقلب ويسمى القلب دې د قلب هم وي ادا څه مطلب دی هو كون اللفظ يقرأ طردا وعكسا کېدل دی لفظ چې لوستل کېږي طردا معنی دا چې دا مطابق دغه مطابق د لاین مطابق ترتیب مطابق وعكسا الټ ویل نو كن كما امكنك وربك فكبر العكس عكس دوي وان يقدم جزء في الكلام على الاخر ثم يعكسه چې دا کلام یو جزء مقدم کی او بل مؤخر کی دا کلام اولنې جزء او دویم جزء نه دا یو شاندي خو لکه چې دو لفظونه دي نو په یو کې یو مخکې بل وروسته په بل کې بل مخکې بل وروسته لکه دا قول الامام امام القول نو قول الامام دا یو حصہ ده او بل حصہ چې نن بری قول الامام کې ګوره قول مکه ده امام رسله او بل کې امام القول کې امام مکه ده قول رسله وحر الكلام كلام الحر عكس ده وهو ان يقدم جزء چې مخه کړل شي یو جزء په کلام په کلام کې على اخر بل معنی ثم يوكس بیا هغه مناقض کړی شي یعنی الټ کړل شي نه قولک قول الامام امام القول د بادشاہ خبره د خبرو بادشاہ ده مطلب دا چې عام سره خبره کوي او بادشاہ خبره کوي نو د بادشاہ خبره دې لګره ټولو خبرو بادشاہ وحر الكلام كلام الحر او د شریف سره خبره دا خبرو چې نه دا شریفه ده حاجی التشريع وای کنه چې ختم شي ها سبا بیا دا ختم وکړو ان شاء الله